چې پیغمبر ابوبکر ته وایي چې ابوبکره په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دی دومره تا سره ابوبکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی ابوبکر کمیس وشلولو او ټولې سوړې په غار ثور کې بند کړې چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک ونه ګوري او دته تکلیف ونشي یو سوړه پاتې وه چې هغې دپاره ټوټه نه وه نو پکې پونده کېښوه پونده کېښوه دننه نه مار وچیچلو ابوبکر خوځي نه چې مار خو خوړلی دی که وخوځېدم هسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي الله مار چیچلی دی او خوځي نه ډېر ساعت تېر شه د سردار کونین په مخ مبارک د ابوبکر د سترګو نه اوښې پرېوت اندازه وکړئ د ابوبکر اوښې او په چهره انور د جناب محمد رسول الله باندې سترګې مبارکې چې وغړولې ابوبکر ولې جاړې وې قربان د تانه یا رسول الله ډېر ساعت شو چې ما څه شي چې چلی ما وخوځېدمه ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نشي خو دا سترګې مې داسې وې چې زما یو نه منله اوښې درتوی صدیق اکبر ته وې خپه دې خوا که سردار کونیل قرآن لست او په ابوبکر یې چفت ابوبکر وې په خدای مې دې قسم وي ما ته دا محسوس کېده چې زه چېرته مچایم نه یم خوړلی چې قرآن غوندې کتاب وي او د محمد رسول الله غوندې خوله وي هغې ته د مار درد څه شی دی دا اوس زمونږه خلو کې چې اثر نشته قرآن همغه دی خو خوله دا خون پنجونه ده قرآن همغه چې ابوبکر هر څه قربان او په غار ثور کې صدیق اکبر مار رسول الله راوغوښته وی ماره ولې دې د ابوبکر وچیچلو ورته وی یا رسول الله غسر کېږه راته ما زما دې په خدای باندې قسم وي عیسی علیه السلام یو ورځ یې واستولو په واس کې دا وی چې ما نه رسته به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي د مکې نه به بیا مدینې ته هجرت کوي او په غار ثور کې به لږ وخت آرام کوي نن 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار باندې زه په دې غار کې ناست یم په دغه صورت کې ما تا ته کتل ابوبکر ټولې سوړې خو بند کړې دا یوه پاتې وه چې ما پکې تاله کتل په هغې کې د پونده کېښوه نو یا رسول الله ستا په عشق کې داسې غرق ومه چې په ځان پوه شوی نه یم ابوبکر مې وچیچلو دا ابوبکر